الله رب ذوالجلال بیان فرمائی یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم، اے د ایمان خاوندانو، لا يسخر ټوکې دې نه کوي، خنداګانې دې نه کوي، قوم من قوم، هیڅ یو قوم بل قوم پورې. ما درته اول کې وی چې دلته د قوم نه سړی مراد دي، سړی دې په سړو پورې ټوکې نه کوي، زنانه دې په زنانو پورې ټوکې نه کوي. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي تا ته څه پته لګي چې ته بهتر کو هغه بهتر دی. ولې د بهتروالي پته به کله لګي چې کله سترګې پټې شولې او هغه جهان ته لاړو نو کو ایمانم تیر کړو نو پبها ونعمت، او که ایمانم نو تیر کړي نو کې دی شي چې زمنګ نه یو ادنا انسانم ډیر بهتر وي ځکه چې ایمان باور سره وي. فخرالدین رازی رحمه الله بیان فرمایي وای دا مرګ په وخت کې یو لوی بزرگ پروت دی، مریدان ورته وای چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، دا کلمات ورته وای دی وی لا اسنا بے ہوشی حالت کې دی، مریدان ته غیر چا پیرا ناستی، شاګردان ته غیر چا پیرا ناستی او ټول ورته دا आवाजونه کوي، کلمه ورته وای دی وی لا اسنا. چې کله په هوش کې راغې مریدانو ته تپوس وکړو چې صاحب منګه تا ته کلمه ویلا، کلمه طیبه هم درته ویلا چې لا اله الا الله، لا اله الا الله او تاسو به وی چې لا اسنا. تلقین د کلمې چې کوم دی د کلمې شهادت کلمې طیبه دا مړی ته کول پکار دی. منګه اکثر مړی ته چغې جوړې کو نه، په دغه ټیم کې تلقین پکار دی. دویمه خبره دا یاد وساته کو دغه د زنکدن په وخت کې چا یو مړی ته دا تلقین د کلمې کو چې ته وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او مړی ویل په دغه ټیم کې چې نزي نوې مودې وفات شو نو بیا مسلمان دی ګوره، او داسې ونه وایي چې د دنیا نه کافر لاړو، ځکه چې دغه وخت چې کوم دی د دهشت وخت دی او ډیر د هولناکۍ او د سختۍ وخت دی، نو کو په دغه ټیم کې د دا نوی بیا مسلمان دی، ځکه چې مخکې خو مسلمانی ده که نه پوه نه شولې په خبره باندې. ولې لکه چې څنګه ایمان د باس معتبر نه دی نو ته دومره لیونی شو چې کفر د باس معتبر دی. په دې کې خو چا هم اختلاف نه دی کړی چې کفر د باس معتبر دی، کفر د باس خو چا هم نه دی معتبر کړی چې د زنکدن په وخت کې څوک کلمه ونه وایي بیا هم مسلمان دی، خو دغه کلمه دا تلقین کول د شهادت چې کوم دی دا سنت دی. علا کل حال خبر رانه بل خوازی بیا به په دغه باندې پورا چرته بحث وکړو. نو دغه بزرگ ورته وی چې تاسو ما ته کله دا کلمه ویلا نو زه شیطان سره لګیاوم، شیطان راته وی چې کامیاب شوي او لاړې دومره نیکی دی یوړلې جنت ته به داخل شي. وای ما ورته وی چې لا اسنا دا خو ملا سارا کې غړېږي، لا اوس نه ما کامیاب، کله چې جنت ته ننوتم بیا به کامیاب شمه. ما هغه ته دا خبره کوله او ستاسو کلمې نه مې انکار نه دی کړی، نو دغه لا اسنا مې چې وی زه لا کامیاب نه یم. نو چاته څه پته لګي چې څوک کامیاب دی او څوک کامیاب نه دی، دا خو به په قیامت باندې پته لګي، د قیامت په ورځ باندې به پته لګي چې څوک کامیاب دی او څوک کامیاب نه دی. د دې وجه نه علما وایي چې کافر ته به هم سپک نه ګوري، د کافر عمل ته به سپک ګوري. مسلمان خو پرېږده، مسلمان سره خو ایمان دی، اخو به اوچت ګڼې د ځانه، کم چې کافر دی هغه ته به هم سپک نه ګوري. دا کافر هم کیدی شي چې دی په دغه ټیم باندې ایمان راوړي او ایمان راوړلو سره الاسلام یهدم ما کان قبله، د دې چې مخکې کم ګناهونه دي اسلام راوړلو سره ختم شو، په دغه ټیم ورله مرګ راغی، دی اولیاء الله کې داخل شو، یو ولی د زمانې لاړو او کیدی شي چې تا نه ایمان الله پاک واخلي سلب کېدنه او ته کافر لاړ شي. نو دا کافر ته به مو سپک نه ګورې، د کافر عمل ته به سپک ګورې، نو بیا به مسلمان ته څنګه سپک وګورې، بیا به مسلمان پورې څنګه خنداګانې وکړو. حضراتو د ټوکو انجام چا پورې خندا کول د دې انجام ډیر بد وي،
چام چې چا پورې خندلې دي الله رب ذوالجلال په هغه سات شرمولې و یو پیر صاحب نو هغه مریدانو ته ډېر سخت غوسه شو مرید و هغه منځ نه کو چې ته دا منځ ولې نه کې وګوره ته منځ پرز دی او منځ پرې دی کله چې سبا سار شو نو د پیر صاحب نه چې وی قتل د پیر صاحب نه د سار یو رکعت شوی او ته پاتې شوی او یو رکعت ته شوی نو پیر صاحب مریدان راغون کوي مان رکعت او شو پرون ما دې بي عزت کړو په منځ باندې خو زمانیت داو د اصلاح کوچري په د پیغور می ورته ویلې وي نو د اصلاح په نیت می ورته هغه دی وی الله رب ذوالجلال زمانه یو رکعت بوته کو دا ملا ورته د پیغور په نیت باندې ویلو نکې دی چې نن ما منځب نو کړي چاته پیغور کول چې ته داسې پښتانه اکثر د دې وجنه شرمېږي تاسو په خپل سترګو باندې ان هزار ته دا نه وېما کوچا لور داسې شرم شو یې د خور شرم شو منګ ورته زر پیغور کو خاند ور پسې ورشه مړه د خور ته پوسټ وکا ورشه د لور ته پوسټ وکا او ستا مور داسې وستا خور داسې وا لګه زمانہ نوی تیرا بیا زمانم د قوتي وی ولی الله رب ذوالجلال ویم ټوکې مکوا منګه ټوکې وکړې من زهکا چا پورې او خاندل د پورې به او خاندل شي وفد د تمیم چې کله راغې او لا مسلمانان شوي نو رسول الله مبارک سره خو ټول غریبانان صحابه ناستو د رسول الله مبارک د مخ دیدار به کو د رسول الله مبارک احادیث مبارکه به از د کول اکثریت پکې د غریبانانو و بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ټول غریبانان صحابه ناستو وفد د تمیم چې کله دوی اولیدل نو دوی پورې خاندل ځکه چې لا مسلمانان نو ایمان نو راوړي نو په دوی پورې خندا وکړله الله رب ذوالجلال آیات نازل کو یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم اے د ایمان خاوندانو یو قوم دی په بل قوم پورې خندا اونکی مفسرین وی دلته د قوم نه سړی مراد دی ځکه دا قوم چې دی وی دا د قایم جمع ده لکه څرنګه چې صوم د صائم جمع ده او دغه شانته زور د زائر جمع ده نو وی دا قوم سړو ته ویل کېږي خزو ته قوم نه ویل کېږي ځکه الرجال قوامون علی النساء دی قائمون کی سړی دی مسلط دا سړی دی زنانه نه دی نو د قوم نه مراد دلته سړی مراد دی ځکه چې ورپسې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي ولا نساء من نساء او نه د زنانا په زنانو پورې ټوکې کوي عسى ان يكن خيرا منهن کې دې شي چې دغه زنانه د دوی نه افضل وي چې دا کې مور پورې خاندي حضراتو د دې وجنه مفسرین دا اول آیات د ټوکلې شان نزول د وفد د تمیم بیانې او د دویم د دې ټوکړې ولا نساء من نساء د دې شان نزول ځان له بیانې چې کله حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها را ولګېدله او صفیه بنت حیی ابن اخطب دې ته دا پیغور وکړو چې اے یهودنې اے یهودیه نو دا ډیره زیاته خپه شوه
آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلا چې حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لور ده او د پاک پیغمبر بیبی ده دغه رنګ صفیه رضی الله تعالی عنہ دام د پاک پیغمبر بیبی ده نو صفیه رضی الله تعالی عنها راغلا رسول الله مبارک ته وی حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هغه ما ته دوی چې ای يهودنه پدې باندې زړه راخه شوما رسول الله مبارک او فرمایل تو ولې خپه کېږي ستاتر پیغمبر دې ستارور پیغمبر دې يهوديانو کې پیغمبر اتیر شوی الله رب ذوالجلال او فرمایل ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن دا زنانه دې په زنانو پورې ټوکې نه کوي زکا چې دغه زنانه چا پورې چې دوی ټوکې کوي دا به افضل وي الله رب ذوالجلال سړی به وي سړو پورې ټوکې نه کوي او زنانه به زنانو پورې ټوکې نه کوي دا ولې مفسرین وی چې د سړو جماعت ځان لوي د سړو ناس تپاسته ځان لوي د زنانو ناس تپاسته ځان لوي مخلوط ناس تپاسته نوي نور زنانه به سړی پورې سړی به زنانو پورې ټوکې نه کوي وره عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تدی وجنه بیان فرمایي وایزا کو یو سپې وینما او هغه لګداسه په بد حال وینو هغه پورم زټوک نشم کولم او نشم خاندلې ځکه وی اثبات نه لګي چې دغه سپې الله رب ذوالجلال خکی او د دې سپې د حالت الله رب ذوالجلال په ما باندې راوړي خندا چا پورې کول ټوکې چا پورې کول پدې باندې انسان د ایمان نخلاصي نو چا پورې بټوکې نه کې چا پورې بخان دینا ولی ځکه دا پته نه لګي چې څوک بهتر دی او څوک نه دی بهتر کو تا ته ځان بهتر ښکاریږي او بل درته د ځان کمزور ښکاری کې دې شي چې هغه ستانه ډیر زیات بهتر وي شیخ سعدی رحمه الله په خپل کتاب گلستان کې یو حکایت نقل کړی دی هغه بیان فرمایي و یو بادشاہ او ډیر وخت بادشاہي وکړله خو اولاد یې نه کېدو نو مخکې بادشاہي بداوه چې زوی به مړ شو پلار به مړ شو زوی ته به بادشاہي میلو شوله بیا به دغه شانتي هغه مړ شو نوسی ته به داسې به را روانه وه بادشاہ په دې تمه باندې چې زما به چرته اولاد وشي او زما دا بادشاہي به هغه ته پاتې شي ډېر زیاته موده چې تېره شوله دا بادشاہ هم بوډا شو کمزور شو الله رب ذوالجلال ورله اولاد ورنکو بس دیم مایوس شو چې اوس زما اولاد نه پیدا کیږي او زما دا بادشاہي بچا ته پاتې کیږي نو راشه په دې خپل ژوند باندې د دې خپل بادشاہي اعلان وکړه دې راو لګېدو او اعلان یې داسې وکړو چې سبا سحر وختي کم انسان اول زما دربار ته راغی نو دا بادشاہي به هغه له ورکومه او د بادشاہت تاج به د هغه په سر کومه دا اعلان یې وکړو چې کله دا اعلان وشو د قدرت شان ته ګوره سبا شو سحر وختي یو خیرمار چې خیر به راغونډو هغه د ټولو نه اول د بادشاہ دربار ته راغی بادشاہ اعلان کړو چې څوک اول راغی هغه به زه خپل بادشاہي ورکومه د بادشاہت تاج به ورته په سر ومه حضراتو
بادشاہ هم هغه رنګ وکړل او دغه خیرمار چې ټول عمر خیر راغونډ کړی و بادشاہ راولګېدو او د بادشاہت تاج هغه ته په سر کو بیا دغه بادشاہ وفات شو دی د ملک بادشاہ وګرځېدو او په دغه ملک باندې بادشاہی کولا پدې کې نور خلق راولګېد او د سره په جنگ شو سې علاقې ته قبضه شوې خدای په دغه غم کې وو او بادشاہی کولا په دغه دور کې د یو ملګری راغی د هغه وخت ملګری راغی چې د سره به یو ځای خیر به راغونډو نو چې د خپل ملګری ولیدو نو ورغه او مبارکي ورکړي چې ما ولیدلې ډیر زیات خوشاله شوم ستا حالت ډیر زیات خسته دي رنگ دې بدل شوی دی جامې دې لاړې زړې جامې شلیدلې هغه ختم شولې د بادشاہي جامې دې واچولې زندگی دې د غم نه ختم شوله د خوشالو زندگی در باندې راغله نو زه تعالی په دې ژوند باندې ډیره زیاته مبارکبادي در کومه دغه کس ورته وای زما ژوند د خوشالو نه دی تا ته زما ژوند د خوشالو ښکاري زما جامې درته د خوشالو ښکاري زما ملاس ته درته د خوشالو ښکاري خو یاد وساته ما ته هیڅ خوشحالي په دې ژوند کې نشته دی د دې نه ما ته هغه خوشحالي زیاته وه او د دې حالت نه په هغه حالت کې خومه چې کله زه فقیر ومه زه خیرمار ومه ما خیر راغونډو نو په هغه زندګۍ باندې زه ډېر خوشحاله ومه او ما ته ډېر زیات راحت و ځکه چې کله زه فقیر او خیرمار ومه نو زه به چې سار را پاڅېدم ما سره به د یوې روټۍ غم و د یوې خېټې به را سره غم و چې ما ته به څوک یوه روټۍ راکړي زه به دا یوه روټۍ وخورم دا خېټه به پې ډکه کړم خو نن ما سره د تمام جهان غم دی د تمام عالم را سره غم دی د تمام ځمکې را سره غم دی زه دې غمونو ووالمه زما هغه د فقر زندگی بهتره وه هغه زما د خیرمارۍ زندگی بهتره وه حضراتو دا هیڅ پته نه لګي چې کوم څوک بهتر دی او څوک نه دی بهتر ځکه الله رب ذوالجلال بیان فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم د ایمان خاوندانو هیڅ څوک د ټوکې اونکي په بل چا پورې کېدی شي چې دا چا پورې ټوکې کې داستانه بهتر وي او کله چې د ځان د دینه وساتلو الله رب ذوالجلال انسان له لوی مقام ورکوي او انسان ته لوی مقام هم په دې باندې ملاویږي چې خپل ځان کمزور وګڼي او بل وی وګڼي نو چې بل دې لوی وګڼو ځان دې کمزور وګڼو چا پورې به څنګه ټوکې وکړي ټوکې خو علی انسان کوي چې خپل ځان ورته اوچت ښکاري او بل ورته کمزور ښکاري کله چې انسان ته د خپل ځان کمزور ښکاره شو او بل ورته لوی ښکاره شو اوچت ښکاره شو ایسے بیا به دې هیڅ چرې چا پورې ټوکې ونه کي او بیا به ورته الله رب ذوالجلال لوی مقام ورکي لکه رسول الله مبارک ناستو جبریل علیه السلام ور سره ناسته پدې کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې کله رانه وته را روان دي جبریل علیه السلام او فرمایل دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مبارکه وی هذا ابو ذر اقبل وی دا هو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغی جبریل علیہ السلام فرمایل وی دا هو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله مبارک ورته فرمایل او تعرفونه آیا ولدا تاسو پیژنئ تو خو آسمانی مخلوق تو خو فرشتہ تو خو انسان نه نو دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته څنګه پیژنې
جبريل عليه الصلاة والسلام ورته فرمایل وای هو اشهر عندنا منه عندكم وای دا زیات مشهور دی پنځ زمونږ باندې دا هغه مشهورتیا نه کوم چې پنځ تاسو دی یعنی تاسو نه مونږه ای رسول الله مبارک زیات پیژنو دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مونږه ټول فرشتي پیژنو او د انسانانو نه مونږه زیات پیژنو نو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وای بمانا له هذه الفضیله دا دومره لوی فضیلت پس سره حاصل کړي دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې تاسو دومره پیژنې او تاسو په نس باندې ورله الله دومره شهرت ورکړي دي نو دا پس سره دا لوی فضیلت د پس سره حاصل کړي دي جبريل عليه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی پد کې دوه خبرې دي اوله خبره چې کومه ده لصغر نفسه دې دا خپل نفس حقیر غني کمزوري غني بل انسان ورته سپک نه ښکاری د تمام خلکو نه ورته خپل ځان سپک ښکاری یو خبره خو پکې ده چې خلکو ته سپک نه ګوري چا پورې خان دینا نو الله پاک ورله دومره مقام ورکړی دی چې تمامي فرشتي پیژني وکثرته قراءته وکثرت قراءته او په کثرت د قراءت د قل هو الله احد یو خدغه دا چې د خپل ځان حقیر غني او دویمه خبره پکې دا وکثرت قراءته قل هو الله احد چې د قل هو الله احد سورت ډیر زیات لولي د دې تلاوت ډیر زیات کوي نو الله رب ذوالجلال دومره مشهور ګرځولې دي چې د انسانانو نه منګه ډیر زیات مشهور دي منګه ډیر زیات پیژني دا جبريل عليه الصلاة والسلام آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان فرمای حضراتو الله رب ذوالجلال پدې ډیر خپکیږي چې دا الله یو بنده پورې ته او خاندي خندا دا ډیر بس چیز دی من زهکا زهکا چا چې او خاندل چا پورې د پورې به او خاندلی شي او منګه اکثر پښتانه په دې باندې غر کم یو خنداګانې کو یو بل پورې کو څوک لګ داسې او شرمېدو بس خنداګانې مور پس راغستی ارزه کې منګه یادو نا دا ډېره سپکه خبره ده او کوم انسان چې سپک وي نو دته به بل سپک ښکاري ګوره نور کوم انسان له چې الله پاک عزت ورکړي وي نو که هغه ډېرم څوک ورته داسې سپور استغیم وایي هغه په دغې باندې کار نه وي اشرف علي تانوي رحمه الله اوچت سړی دی حکیم الامت ورته ویلې کېږي صاحب دی یو ځای کې تقریر کو جونپور علاقه ورته وي هغه ځای کې د تقریر کو او تقریر تناس په دغه څنګه چې کېناستو په دغه ټیم کې چا یو پرچی راولېږله او په هغې پرچی باندې درې خبرې لیکلې وې اوله خبره خدا وه چې ته کافر یې اشرف علي تانوي رحمه الله ته وایي حکیم الامت رحمه الله ته وایي ته کافر یې او دویمه خبره ورته پکې دا لیکلې وه وایي ته جولا یې او دریمه خبره ورته دا لیکلې وه چې ګوره ډېر په احتیاط سره خبرې کوه په احتیاط سره دا تقریر دی کوه تانوي رحمه الله چې کله دا پرچی وکتله نو په پرچی کې اوله خبره خو دا چې ته کافر یې دا څه کوي ما مخکې ویلو موږ له روغ سړی نه رالېږي بس
کور ته اوسګارې وې لاړ شي جمعات ته لاړ شي علا کل حال. نو اشرف علي تانوي رحمه الله چې اوله خبره وکتله هغې کې لیکلي وایي ته کافر یې. نو تانوي رحمه الله فرمایل هلکه وایي ټول ګواه اوسېږئ اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما ګوره وایي ګواهي ورکړله چې الله یو دی او پاک پیغمبر د الله پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو زه کافر نه یم کو زه کافر یم نو دا ګواهي به مې نه ورکوله. او دویمه خبره یې راته پکې دا لیکلې ده چې وایي ته جولا یې. نو وایي جولا کېدل دا څه بده خبره نه ده، هغه هم د الله بندګان دي، هغه هم الله اشرف المخلوق پیدا کړ دي، انسانان دي. نو دغه خبره چې دا ما ته لیکلې چې ته جولا یې نو صدا څه بده خبره نه ده. کو زه جولا وم نو هم څه بده خبره نه ده، خو زه لاړ شي تانبون کې زما پوښتنه وکړي، په تانبون کې زما نسب معلوم کې زه فاروقي نسب یم، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خاندان کې یم. اشرف علي تانوي رحمه الله او فرمایل. او درېمه خبره د دا لیکلې ده چې په احتیاط سره خبره کوه. نو دا خبره ولا نه منم ځکه چې زه به حق بیانوم، زه به حق بیانوم نو دغه کې به احتیاط نه وي. زه به د پاک پیغمبر خبره بیانوم، زه به د الله خبره بیانوم، کو هغه په چا باندې ښه لګي او کو بده لګي دا به زه کوم. ځکه چې د حق بیانول نو دا خندا نه ده. اوس یو کس دی هغه د کفر نه توبه نه وباسي او ته ورته وایې چې ته کافر یې، د دې کفر نه توبه وباسه. یا یو انسان په بدعاتو کې مبتلا دی، یا یو انسان داسې دی چې هغه متکبر دی، نو بیا متکبر سره تکبر وی پکار دی. لکه زمونږ یو لوی عالم تیر شوی دی علامه تفتزانی رحمه الله، ډیر لوی عالم دی، الله پاک ورته ډیر مهارت په فنونو کې ورکړی دی، په علومو کې ورته ورکړی دی. هغه تفتزانی رحمه الله چې وای دی کله طالب او د طالبې زمانه وا نو دی به ډېر زیات کتاب ته ناستو او ډېره زیاته مطالعه به کوله، خو په کتاب باندې به نه پوهېدو. استاد ته به چې کله کېناستو استاد به سبق وي، دی به په سبق باندې نه پوهېدو. یو وارې دی اوده دی او په خوب کې ویني یو کس ورته وی راشه آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی. وای دوی چې زه چکر لزو او آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی. وای دوی چې زه په کتاب نه پیګم زه به څنګه چکر ووم، زه خپل کتاب ویم او د خپل کتاب مطالعه کوم. هغه ورپسې بیا راغی چې رسول الله مبارک دی غواړي چې د داوره د زل پاسې دو او لاړو رسول الله مبارک لا. رسول الله مبارک ورته فرمایل ګوره تا تموي راشه ته ولې رانغې. تفتزانی رحمه الله ورته فرمایل جی ما ته پته نه و چې تاسو مې غواړئ او ما کتاب کاتو د کتاب را سره ډېر غم دی. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ويخلق لوك آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاړې مبارک راواغستل او تفتزانی رحمه الله له پخلی کې ورکړل. چې کله تفتزانی رحمه الله را پاسېدو د تفتزانی رحمه الله ذهن بدل شوی، هغه کون ذهني ختمه شوی و. سباله چې کله د استاد کلاس شروع شو طالبان ناستی استاد سبق ویا تفتزانی رحمه الله پاسېدو جدل ته خدا خبره داسې ده تاسو داسې وکړه. تمام طالبان په خندا شو، وای پټه کې باندې نه پويږي او وای استاد ته وای چې تا دا خبره داسې وکړه. استاد هم رسیدلې سړیو هغه چې ووریدل ورته وی هغه تفتزانی نه دی، دا پرون چې کوم تفتزانی و دا هغه نه دی، تفتزانی بدل شوی دی. الله رب ذوالجلال ورلا حافظه کوله وکړه د سپ برکت سره د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
د لعاب دهن د رسول الله مبارک د لاړو په برکت سره د تفتزانی رحمه الله ذهن کولو شو او داسې کولو شو چې د نن سبا ځان ته چې قابل او مهنتی ملا وي مهنتی طالب وي د علامه تفتزانی رحمه الله کتاب به ډېر په مشقت سره ګوري ډېر په مشقت سره به پڑھاوي کو هغه شرح العقائد دی کو هغه مختصر المعانی دا یا دغه شانته تلویح دا وغیرہ دغه تمام کتابونه دا خو ما یو سو یاد کړه هغه ډېر کتابونه دي شرح تهذیب شرح تهذیب د عبد الله یزدی دا هغه تمام کتابونه چې علامه تفتزانی رحمه الله لیکلي دي زمنګ سره یو طالب هغه به دا خبره کوله وای دا لا کون ذهن دی کدل الله پاک ذهن ورکړو څنګه طالب څنګه کتابونه به لیکل دا وی لا کون ذهن طالب خبره مې دا کوله دغه تفتزانی رحمه الله د تیمورلنګ بادشاہ دا تیمورلنګ چې کوم دی دا پخپه باندې ګړو نو دی بچناستو بادشاہ په تخت باندې ناستو نو راغی تفتزانی رحمه الله چې راغی د خپې وړولې دي خوري کړي دي تفتزانی رحمه الله چې دی ولیدو چې دا خو بادشاہ دی او خپې خوري کړي دي نو کو دی د انسانانو بادشاہ دی او دی د جسمونو بادشاہ دی خو زه د روحونو بادشاہ مال الله پاک علم را کړی دی نو زه د علم د بادشاہي ولې دته ټیټوما تفتزانی رحمه الله راغی وغه خپې خوري کړي او کې ناست نو دا تیمورلنګ بادشاہ ورته وای دا خپې دی ولې خوري کړي دا داسې ولې کې ناشته تفتزانی رحمه الله ورته بیان فرمایي وای دا تا ولې خپې خوري کړي دي نو دی ورته وای مرا لنګ است چې څه خو ګډواله دي پخپو کې مې زما پخپو کې ګډواله دي ځکه مې خپې غوړولې دي او خوري کړي مې دي تفتزانی رحمه الله ورته وای ترا لنګ است و مرا ننګ است چې ستا کې ګډواله د خما کې غیرت دی تا خپې غوړولې دي خوري کړي دي د ګډوالي د وجه داسې ناست دی خما کې غیرت دی ما کې د علم غیرت دی چې د دنیا بادشاہ ته زول خپې غونډو ما ځکه خپې خوري کړي تا نو کوم متکبر نو هغه ته حق خبره بکې نو تانوی رحمه الله او فرمایل وینه احتیاط په خبرو کې څه بنشته دي سو غلطه خبره کوي سو ګډه وډه خبره کوي هغه ته بمنګه خامخا حق بیانو کو هغه بدعات وي کو هغه شرکیات وي کو هغه نور کفریات وي هغه په پډاګه باندې بیانې نو دغه ټوکی نه دي دغه مسخره نه ده د ټوکونه الله رب ذوالجلال منع فرمایلی ده الله